السلام علیکم څنګه یې ملګرو ټیک ټاک یې څوک چې کرونا وایرس پورې خندا کوي مذاق کوي دې دپاره زه یو وړوکی غوندې میسج دی دې ته زه صرف یو معمولي شانتې یو جھلک ښیم ستاسو له ډېر ټایم نه خرابوم زه دې وخت کې د پولیس سروس هسپتال کې یم په یو روم کې یم دا روم به تاسو وګورئ دا روم دی په دې کې زه ایسولیټ شوی یم نه ماته څوک راپرېږدي او نه زه چا سره میلاوېږم له خپل مور نه ورونو خویندو نه ښځو بچو نه لرې یم د یو هفتې نه او تکلیف راته نشته لکه چې ایج مې داسې دی چې تکلیف راته نشته خو دا چې وایرس دی ټسټ مې کړی وایرس کې پازیټیو راغلی دی زه هغه کسانو ته میسج ورکوم تاسو وکته چې دا څه ګپ نه دی دا د الله قهر دی او پلیز دې پورې خندا مه کوئ بې ضرورته د کور نه بهر مه وځئ بې ضرورته چې ډېر ایمرجنسي نه د کور نه بهر مه وځئ کم از کم لکه تاسو ته پته ده چې دا وړوکي عمر کې د ماشومانو د بوډاګانو دپاره دا ډېر زیات خطرې خبرې کیدی شي د مرګ د هغې د مرګ سبب کیدی شي نو پلیز د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو دپاره لږ ډېر ځان باندې تکلیف تیر کې په کور کې کینې او بله زه خو خیر زه ډېر زیات پوه نه یم او نه ماته څه دونه علم شته خو زه خپل هم لکه میډیکل سټوډنټ یم او لږه ډېره ماته چې څونه علم دی نو به زه تاسو ته ووایم چې دا چې کوم دی دا فعله انفیکشن په لکه مطلب چې دا ټچنګ او دغه سره کوي په مرۍ باندې کوي نو دا ستاسو څو ورځې تقریبا 4 ورځو پورې ستاسو په مرۍ باندې درد کوي خاره غوندې کوي نو د هغې دپاره بهتر علاج دا دی چې تاسو کم از کم د ورځې 3 ټایمه ګرمې اوبه چې داسې دونه ګرمي چې ته یې برداشت کولی شي چې هغه تاسو څکې نو دا جراثیم چې کوم دي دا ډېر زیات دا وزن او دغه نشي برداشت کولی دا که ډېر نازک دي دا جراثیمه نو تاسو هغه اوبه څکئ نو یې سره به انشاءالله غړغړې کوئ نو یې سره به انشاءالله دا مکمل لکه دغه 2-3 ورځو کې به دا ختمیږي خو د هغې نه علاوه بل ستاسو ته زما دا ریکویسټ دی ریکویسټ مې دی ته زما ټول څونه مشران دي کشران دي ما چې څونه م ګوري نی ټولو ته زما دا ریکویسټ دی چې پلیز د کور نه وتل مه کوئ مطلب دا چې ډېر ضروري نی نو مه کوئ او بل دې پورې خندا مه کوئ دې پورې خندا مه کوئ ځکه چې دا د الله قهر دی په موږ باندې نو په پاکستان کې خو تعداد ډېر ښایسته داسې به ووایي چې ډېر په شکر دی په دغه سره روان دي د مشرانو دعاګانې وي ختمونو وظیفې وشوې خو که چېرې موږ دې باندې بې غورتي وکړو نو زموږ هم لکه د ایټلي غوندې حالات شي نو پلیز تاسو ډېر زیات خپل احتیاط او صفایي خیال ساتئ او الله موږ نه خفه دی الله موږ له راضي کول پکار دي نو پلیز تاسو چې ټولو ته زما دا ریکویسټ دی دا له 2-3 منټو ویډیو ده کوشش وکړئ چې دا خپل ملګرو سره هم شیر کړئ خپل څونه ملګري وي هغوی سره هم شیر کړئ او ټول یو بل ته دا یو نصیحت وکړئ زه تاسو ټولو نه بیا معافي غواړم زما چې د څونه ویډیو څونه مشران دي کشران دي هغوی د ما د ویډیو ګوري نو پلیز خپلو ملګرو کې شیر کړئ څونه شیر کولی شئ شیر یې کړئ چې هغوی ته هم چې څوک خبر نه وي هغوی ته هم پته ولګي خبر خو ټولې دنیا ده خو عمل پرې نه کوي کم از کم تاسو ته چې ما دا کومه ویډیو وښوله نو داسې ګپ شپ نه دی ډېر مطلب چې لکه سابق کسان د ایسولیټ شوي دي نو پلیز تاسو ته بیا هم ریکویسټ کوم چې دا ویډیو څونه شیر کېږي همرې شیر کړئ او نورو ته چې نور درې خلک چې څوک هم اعتماد نه کوي چې د هغوی هم ټرسټ او اعتماد پیدا شي صحیح ده او یو ښه خبره یو ښه میسج دا مطلب چې څونه مخکې کوله شیر کوله څونه د هغوی هم دا صدقه جاریه ده او ډېره مننه تھینک یو خداحافظ